الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د دعا او الاستفتاح فضیلت چې کله انسان منځ کې او په منځ کې شروع کې د تکبیر تحریمه نه پس دعا د هغې فضیلت دا دی چې هغې ته الله سبحانه وتعالی د اسمان دروازې کولاوي. حدیث د عبدالله ابن عمر کې راځي، دی فرمایي چې بینما نحن نصلي مونږ منځ کو د نبي صلی الله علیه وسلم سره، اذ قال رجل یو سړی وي من القوم د صحابونه الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واصیلا. الله ډیر لوی دی، په ډیره لوی باندې ټول حمدونه خاص الله ر دی ډیر او پاکی د الله تعالی درا سبای او بیګای. دا دعا ویله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من القائل سوق د دا ویون کې د کلمو لرا. نو قال رجل من القوم د صحابونه سړی ویل چې انا یا رسول الله دا کلمې خو ما ویلي. نو قال فرمایل نبی اسلام عجبت لها، ما تعجب کو دی کلمو ته فتحت لها ابواب السماء، دته د اسمان دروازې کولاو شي. قال ابن عمر عبد الله ابن عمر فرمایي فما ترکتهن دا کلمې بیا ما نه دي پرېښې. من سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کلمې د دې فضیلت بیان کړي، د دې نه پس بیا دا کلمې چرته ما په مسکینه دي پرېښې. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك په ځای باندې دا دعا هم ویل شي چې الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واصیلا.